بخاری شریف جلد نمبر 1 درس نمبر 9. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. دریم نمبر حدیث شریف کی مونږ بحث شروع کړو. تر دغه ځای خبر راغلی وه چې ترجفو بوادر دي او موږ ویلو چې بوادر ژبه د بادرې ده او دا د سټ او د میوونو او د سینو د پلو او د غوښو ته وایي. اهل لغتو دغه معنی کړې ده. فدخل على خديجة بنت خويلد پس داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضرت خدیجه چې لور د خویلد رضی الله عنها. فقال زملوني زملوني. بعض مقررین هغې شوق کې راشي د هغې بیا داسې وایي زملوني زملوني یا خدیجه دسروني دسروني یا حبیبه. حدیث پاک کې به نشته دی داسې شوق نه وایي وسوي داسې به نه وي چې دا محمود ویلي دي. ما خو طرق د حدیث ډېرو کتل دا مې چېرته پیدا دی. دیزی که مشهور اعتراض دی چې دا د زمبلیني پکار دی. دا خو واحده مخاطبه مؤنثه وه، زمبلیني پکار دی. یو خو د جمع صیغه راوړه زمبلو، بل د مذکر مخاطب صیغه یې راوړه، دا خو مؤنثه وه. د هغې نه درې جوابونه شوي. یو جواب دا دی چې دغه وخت کې عادت فردي د حجاب رواج نه و. د خدیجة الکبرا رضی الله عنها یو غلام و هغه هلته موجود و د کور ته رادننه شوی و. یو ورسره د هغې ځواب د درې کسانو ځکه و چې زملوني خبره باندې پوه شولې که نه. دویم جواب دا دی چې کله موضوع د خدمت یې څوک د خپل خدمت کې استعمالوي نو هلته فرق نه کېږي او دا لحاظ نه کېږي په میندو په تانیث او د تذکیر کې. هلته دا فرق نه و. دوی کې هم د خدمت موضوع و چې په ما کمبل راخوره کوي کمبل کې مې ونغاړئ. په دې وجه نه ایراد د صیغې د مذکر شوی چې زملوني. په خبره باندې پوه شو. درېیم دا دی چې دوی کې دپاره د تعظیم د شان د ونې صیغه د مذکر راوړلې شوې ده، زملوني ویلې شوې. لکه څنګه چې قرآن کریم کې خدای تعالی د موسی علیه السلام نهي کوونکی اذ رأى نارا فقال لأهلهم کثوا. وګوره د مذکر صیغه ورته دپاره د تعظیم د هغه مرئي چې نار دی، د شام د مرئي چې نار دی ته کوم کثوا وایي. دلته لپاره د تعظیم د شان د ونې امر چې وحي شریفه ده ورسېدلې او سرچشمه د ټولو خیرونو برکتونو ده او اول خیر دی چې منزل دی د اسمان نه راغه وحي ده. لپاره د تفخیم او د تعظیم د شان د هغې تعبیر شو په صیغې د مخاطب مذکر سره. فقال زملوني زملوني مرتين محمود دا دوه ځلې ویلي وو. التزمیل او التلفیف صادر کې میروانوار او تلفیف د لف نه ماخوذ دی. راټول ته صادر فزملوه وهي صادر کې راټول حتى ذهب عنه الروع. تر دې چې لاره د ده مبارک راغیره
یره پرې لاړه رو فتحې براسه او چې ولې فزع ته وایي اچانک چې کومه یره راشي فقال لخديجة رضي الله تعالى عنها هو رسول الله مبارك نفاك ببك وأخبرها الخبر أو ذا خبرا كفخبر كما صغاره الراكناس يو شخص راغي هيئة باسي باسو وما توجه من ما وجه زلستون كنيم سشول لم سنجول لم غير راټینګ سخت زور راکو چې د مشقت انتها ته ورکې ورسېدم د برداشت انتها ته ورکې ورسېدم هغه په دې زور کې خپل انتها ته ورسېد سخت زور راکو لقد خشیت على نفسي په تحقیق په خپل ځان ووېرېدم اوس دا ورته څه علامه ابن حجر اسقلاني سپدیز 12 اقوال ذکر کړي چې دا ورته څه یو کول با ذکر کړی چې باور نه دی چې موږ د جنون را پسې ونشي جنون را پکې باندې علیاذ بالله علامه ابن عربي رحمت الله علیه په سخرت کړی دا قول باطل کړی او چې ملاقات د ملکه بوري سره د جنون دی دې سره څه جنون راځي خو بیا د بکر اسماعیل دا جواب کړی او چې باور قبل اليقين توكل وانوش انه بلد فلما توكل زال عنه الرب دا جواب ابو بکر اسماعیلی کړي ابن عربی رحمه الله ته کړي دوم جواب چا با کړي چې باور قطعی ورې او د خوف کې وي لقد خشيت على نفسي جرادي دا خشیت پسو لباس حاجس هو بس دا حاجس لکه څه خبره راپرې ذکر عزمي ارادي حاجسي خاطر وي دا حاجس دا جواب دی دا حاجس ذکر چې حاجس کې استقرار نه دي چې دومره استقرار او تر کور راغلي او بیا یې زملوني حاجس غیر مستقری قرار پکې نه بس فجيشه سریع الزوال او دې استقرار موجود دی دا حادثه درین باندې چې دا خوف جره او چې سره موت واقع نشي نام زما زوکه دالي دا غلامان د مرګ نه ورغول د سره د موت څخه اصلورم ما چې دا خوف المرض پنځم دا خوف د طلاق المرض شپږم دا خجواب دی خوف د عجز د دې یره چې څنګه تحمل د ذمہواری د نبوت کې عاجز ثابت نشه باور او بوج دی باندې په ادا کړه عجز واقع نشي تواضع دغه وجه د خوف او د خشیت راغله خبره باندې پوښولې قلم باندې چې خوف درغه او د نظر الى الملك نشو لرلی دا مناسب جواب دی خاتم دا چې دا خوف على الصبر على ادرار العدو چې دا حدوث د وحی باندې زه اعلان و اجهار و جهر کو او کله چې زه اعلان و جهر کو دا قوم ملا محاله ورپته ماته اصرار راکوي چې زه په هغې به صبر وکړی شم کو نه کړی شم دا یوه بدي وه او د هم دا هغه جواب په بل تعبیر بیا بعد شوی چې دا خوف د قتل د قوم ایام دلره چې دا قوم د قتل کړي او نسم ده چې خوف د هجرت او جباه اوس مرافقت د دې ښکلي محبوب وطن موقع شي چې مکة المکرمه ده مفارقت په وطن واقع شي چې کله اعلان کړي امر مبارک کوم چې وحی ده او اول خیر منزل من السماء او نسم ده چې دا خشیت دا د خوف د تکذیب د قوم ایام دلره چې کوم اعلان بذلک الامر کو تکذیب نه دی
هغې دې شي سره څه بلد دي که اوس دا کیسه مې هغې په مخې ته کېښود هغې به 12,000 مني او دولسم دا الله منعمي لیکلي دي چې دا خوف د عجز بیا دی حقوق النبوه او که ته وایې چې دومره لوی شان لري د مخې جهاد پیدا دی خوف ورباندې څنګه راغی نو شاهین په دې موضوع کې وایي چې دا خوف طبیعي دی او خوف طبیعي منافي د مقام د نبوت او د نبوت او رسالت سره دی دا د څومره انبیا علیهم السلام متعلق قرآن کریم کې الله تعالی باندې دا خوف طبیعي هغې نه حکایت فرمایلی دی چې موسی علیه السلام وویل رب کریم ورته ویل لا تخف مه یېرېږه انک انت الاعلی هم ته اعلی بلند دی په دې باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې 12 یا 9 یا 8 فرشتګان په صورت د رجالو یا ښایسته لکانو بامرګانو کې راغله فجاء بعجل حنیذ او ده ورته ولید کړی سخیر نو ځکه مهمان نوازۍ کې د شهرت لري مصنف کې امام بخاري استاد یو کتاب لګولی ځان د مصنف والی ښه وروسته مصنف به زه قدم په قدم به مصنف په لاس کې نیولی ما وروسته زه ته خوند نه پوهېدم چې مصنف په دې څه فایده ده او دا د څه مطلب دپاره لیکلی دا په اوسه کال چې ما بخاري ویلو شارحین له هغه حدیث دپاره چې کوم د احنافو دلایل دي نو وایي به چې په دې باندې مصنف کې د ده کریم د بشیبا باب لګولی دعا به چې لاړم نو ما به ورته دعا کولی دا خو کمال کړی زموږ د احنافو په ډېرو دلایلو باندې مستقل 10 او 15 آثار او احادیث او موقوف روایات او دنیا شیزونه بدلو دا په وجود د دې په اخر کې بیا یو بل کتاب لګولی کتاب الرد علی ابي حنیفه تعصب خو ډېر بېکاره څیز دی دا فرج هم نه دي سړي کېدی بهرحال د هغې نه بیا زموږ د احنافو مشهور عالم علامه کوثري جوابونه کړي دي نکت الطروفه ته ما سره فوتم دی که نه فی ردود ابن ابي شیبه کې داسې څه نامه ده ترمذي شریف باندې ما هلکانو ته به راغستو بار بار دوباره هغه کې دوی عنوان لګولی پرون د کتاب الاوائل او په هغې کې لیکلي چې اول من ضاف الضيف ابراهیم علیه السلام په دې کائنات کې اول د مهمان نوازه ابتدا چې کړې وه د ابراهیم علیه السلام کړې وه اول من سره د سړي د ابراهیم علیه السلام اول چې چوري کړې د ابراهیم علیه السلام کړې ده بعضې کسان چوریانې نه مني که نه دا ځای ورته پېښ نو که ورته وایي چې هغه دغه مراد نه ده کومه مراد ده وایي چې د غوښه کې ماته کې دا کومه ډوډۍ د ښوروا کې دغه چوري مراد ده هغې ته چوري وایي او ورته چې پو کې ماته کې دې ته څه وایي یا چې د مرغانو په ماته کې دې ته څه وایي یا چې د خلکو دا روټۍ ماته کړي دې ته څه وایي په عربۍ کې دې ته نوم راته پیدا کړي ته د لغت امام شوې چې هغې ته ووایي دې ته نه وایي لغت خو وایي چې وایي هغې ته وایي چې روټۍ ماته کې بس دې ته چوري وایي خوروا کې ماته پو کې ماته اندازې ماته اطلاق د سړي په دې ټولو باندې کېږي ټیک د دې څه وایي چې د صفا داخلي چهارشنبه باندې هغه نه ثابت نه وي هغه نه راکړي زه به سره پاتې ته چې دا وایي چې دې ته نه وایي هغه دا نه وه هسې جک وایي په عرب کښېنه لغتونه خبره ده په خبره باندې پوه شو نو ده چې کله ډوډۍ کېښودله او څښی کېښودی د فرشتو ته دلته هم دا پچپیریان او وهابیان رابطوب کوي او ګوره پیغمبر سره البغیب نه وي که ده سره وایي د سخي تاوان یې ولې کولو ده خو پېښوبان د رجالو کړو ورته سخي ورود کړو او فلما رأى أوديهم لا تصل راځي لا تصل من النكرة فأوجسك وأوجس في نفسه خيفاء محسوسك طريقة تيرى تبعية ورافات بمقام بنبوته رسالة سره بالکل نه لري دا راځي ورسېدلې بهرحال موږ د موضوع کله باره خوا دې ښوونځي کتاب ته بیا به راکوش د طبعي خوف وایه دا منافات د نبوت سره نه لري فزان ولیدم فقالا خدیجه رضی الله عنها ورته وایي کلا دا کې پلار دې لیکلي دي
معناه النفي والرد. دې کلمې د کله معنا څه ده؟ نفي ده او رد دی. په خبره باندې پوه شوې. او کله کله دې معنی حقا نه راځي، حقا ده. او دا استعمالیږي په څه کې؟ د تطبیق په مقام کې هم د استعمالیږي. او دلته د نفي لپاره ده. نو عایشه رضی الله عنها په دې ځای کې نفي د خشیت کړی ده چې تاسو خشیت نه کوئ، تاسو باندې به نه راځي، نه کوئ ده. په کتاب تفسیر کې بیا امام بخاري رحمه الله تعالی تبراشي جلد ثاني کې هم قریب د درې څلور ورځو د دغه کتاب تفسیر ته رسېږي انشاءالله، خو ډېر ډېر وویل. هلته راځي کلا وابشر، هرګز داسې نه ده یا رسول الله، تاسو مه یېرېږئ او د یېرې خبره نه ده. وابشر زیر یې قبول کړه، خو بیا هغه ځای کې به بشر به نه دی ذکر چې دا زیر یې په څه قبول کړه. په خبره باندې پوه شو، هلته چې لاړ شو بیا به وګورو. کلا والله یا رسول الله، یره په کار نه ده، د یوې خبره نه ده. والله زما د قسم په ذوالجلال ما یخزیک الله وبدا، کله هم خدای تعالی تاسو رسوا نه کړي، کله هم په دې کې یو نقطه ورته بیانوم چې دا دومره پخته ایمان په ذات الباري باندې لري. یو ځینې کتابونه دا لیکلي چې اختلاف دی په اول من اسلامه کې چې اول اسلام چا راوړی دی. فقیل خدیجة، وقیل ابو بکر، وقیل علی، وقیل زید بن حارثة رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. امامونه په دې کې تطبیق کوي امام ابو حنیفه رحمه الله. او چې په احرار حرمونو کې اول امام صدیق اکبر راوړی رضی الله عنه. فنساو کې اول امام بن خدیجة الکبرى راوړی رضی الله عنها. په ماشومانو د احرارو کې اول امام علي کرم الله وجهه راوړی. او په غلامانو کې اول امام زید بن حارثه راوړی رضی الله عنه. دا تطبیق شوی. دا په اول من اسلامه کې سار په ډېره لویه بیبي ده. ما یخزیک الله وبدا، هرگز به تا رسوا نه کړي یا رسول الله کله هم. انک یقینا تاسو چې لتصل الرحمان، یعنی تحسن الاقربائک، خامخا ته پالي خپل ولي، ښېګڼه کې د خپلوانو سره. دا پیغمبري اخلاق دي. او دا خدای تعالی د دې اشتقاق د خپل رحمان اسم شریف نه کړی دی. او دا چې الله پیدا کړه د عرش پورې ځوړنده شو او شور یې جوړ کړو. ویې څه وې؟ زه یو سوال کوم چې من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته، وفعلته. شور مو په بسونو باندې من وصلتي وصلته، ومن قطعتي قطعته، یعنی الرحمه. د خپل رحمت به قطع کوم رسول چې تا قطع کوي، د خپل رحمت سره به وصل کوم رسول چې تا وصل کوي او تا پالي. اکثر د مولایانو او پیران په دې باب کې ګورې دا ډېر صفر کې ضرب یې چې ویې ګورې ترز و ترز و باباز و کاکا و اهل سنت دي او دنیاوي مسلې باندې چې هغه سي د دې سره قطع تعلق کړی. دې ته سوچ وکړئ په دې باب کې ګورې که محاسبه شروع کېږي نو خدای دې وساتي. د ډېر لویو خلکو ډېر مشهور علماو بعضې مشایخ دا په دې کې ګورئ راګیرېږي. الله تعالی دې موږ ته د صلې رحمۍ توفیق نصیب کړي. وتحمل الکلا، او ته چې کوم بارې د خلکو سره کلا دروند بار خبره باندې پوهېږي. یا دا چې بوجل سړی اوچتې، بوجل چې هغه سره بوج دی هغه ته اوچتې ورسره منډه وهي. دوی مې لیکلي الکل فتح د کاف و تشدید لام ثقل ته وایي. د کلام یا د کلام نه ماخوذ دي. اعیا استویوالي ته وایي. ترفع ثقله یا د تعین ضعیف المنقطع، او داخلي کې په دې کې یتیم عیال وغیر ذلک. وتکسب وتکسب المعدوم دواړه ویلی شي. یا ته د مراد مال دی یا ته د مراد ښه اخلاق دی.
تخلق تمال ورکی تخلق تخ اخلاق زدکی او چاول چې دا معدود نه دی معدود دی هغې باندې بیا مولیان وردونه کړي دي هغې وایي چې دا معدود تحریف دی او دا معدود دی او مراد ته به فقیر سړی دی شارعیینو وایي چې د صحیح بخاري د صحیح مصرحه کلمه دې کې تحریف ته مه کوه چې معجم ورته وي دا معدود دی وتقرب بوفاء أتم بالبنوت بالمستوى كي وتعين على نوائب الحق وعلم نسبتك شاتك وتعين وتمدتك على نوائب حوادث بحق خلق بعد كم حوادث راغلي نوائب جمع نوائبين تمانا بحادثي أو حادثة من الليل ذكر مقيد بقول الحقيقة فانطلقت به الوليد روانك خديجة رضي الله عنها لما زوان خديجة لا خديجة وما خديجة لا توشي دوام طول نامي لغيكري عائشة أشيوي رضي ابنك لسطول نامي مبلكري دي تسوچ کوئی گري حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة رضي الله عنها روى استودع ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى كاتبة رزق خديجة رضي الله تعالى عنها أبت وراوس وكان امرأ وغوصر تنصر في الجاهلية فشاب سلمان الفارسي رضي الله عنه غرز دله ده حق طالبه خودن و نصرانیت مختار کړو په زمن د جاهلیت کې اسوار نصرانیه و ترک عبادت الاوثان نصرانی ګرځېدل تفاعل باندې وكان يكتب الكتاب العبراني آدم عبراني كتاب لیکلو اشواله انجیل به لیکلو ځکه انجیل کې ډېر ماهر هغه د عربانو ته عربي کې لیکلو دلته دا بالعبرانية راځي او نسخه کې چې کوم دی کې بالعربية راغلي او هغه اولاد ځکه چې انجیل په عبراني کې لیکل عربانو ته څه فایده لري نو دغه د انجیل دا د عربانو ته عربي ته منتقل کولو خبره باندې پوه شولې چې هغې ته افاده وکړي او دا دوه کسانو زید بن سعید او ورقه بن نوفل دا د فترت په زمن کې تېر دي او د هغې باره کې صبر الهدى والرشاد پنځه اقوال ذکر کړي دي څه مطلب یو قول دا دی چې بعد دا جن دي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خدای چې موږ واقعا ته طرف عذاب نه ورکوو تر دې چې بعثت د رسول ورته دې ته خو بعثت د رسول شوی څوک وایي چې دوی به خدای تعالی به دوی باندې امتحان کوي ورته به د جهنم ته ورودانګوي چې چا چاته ورودانګل بس هغه سوځي نه هغه راباسو جنت ته دننه او څوک ځان ته خره خپه شو وایي چې نه زه به پرې نه ورځم دې ته به د چا پلار ورشي اوسینګه ورشه بس هغه ته وایي ته په دنیا کې تا ته ما بعثت د رسول کړی څنګه چې دلته زما د امر شریف مخالفت دوی کوه ته دوی کولو فرشتو ته وایي جهنم ته واچوه په خبره پوه شو راځه ورپس يكتب الكتاب هذا كتاب عبراني لیکلو فيكتبون له لیکل د انجیل بالعبرانية بالعربية دغه نسخه صحیح ما شاء الله چې الله اراده وشي چې دې ولیکي یكتب چې دې ولیکي لکه انجیل رسولاني کې د بابا عبراني تراړول او څوک چې عربي ته راړول وكان شيخا كبيرا ومشهد سلسله دا د الفاظ د بزرګانو مبارک استعمالوي چې پوبو ورسې قد عمياء استرغم دا بنا شيء دا دومره سره
چې د ده باره کې بیا وروسته چا څه خبره وکړه مبارک پرې خفه شو وایي چپ هغه پسې څه نه وایه وایي دی ما خوب کې لیدلی په سپین لباس کې وګوره چې په سپین لباس کې وګورې دا دلیل د مغفرت د هغې چې رسول الله مبارک دفاع کوي او تایید یې کوي او د مغفرت ګواهي ورکوي لوی شخص دی که قال عمي يا نبي الأشياء فقالت له خديجة رضي الله عنها ورطوي يا ابن عمّا أي زمان الترزية يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك قال جوارنا بمور سوي ذلك يرى تطلقي سي مشر بكشر تورانوي أو كشر بمشر بكاكاوي د عربانو دا اصطلاح وه لکه پښتنو کې څوک بابا وي څوک خریو خورا او بعضې پکې باندې عربانو ورته وراره وایي وراره دې خواره شپږي سړي ویلی شي دا ورته دلیل دی څه خبره نشته فقال له ورقة ورقه ورته وویل یا ابن اخي ای وراره ماذا ترى نو څه شی وینې فاخبره رسول الله مبارک علیه السلام خبر کړ خبره ما رأى په خبر هغه چې ده لیدلی و فقال له ورقة ورقة هذا الناموس الذي دار صاحب السر دي جبرائيل عليه السلام إسرافيل الذي كان عند وحي الذي يغاب نزل الله على موسى جل وعلا وذكر موسى عليه الصلاة والسلام بعدي يا ليتني فيها جزاء تاسو وینئ که دا بنت لبون دی او دا بنت مخاط دی او دا حقه ده او دا جزعه ده وینم دي که د پنځو کالو خو ته جزعه وایي دا سم قوت و ځوانۍ دویم ویلی ته دې کاشکې افسوس دی ما لره چې وې زه فیها په دغه ورځو د نبوت او د دعوت او د بعثت ستا کې یم محبوبه جزاء شابا قویه کاشکې ښه ځوانۍ کې وې یا لیتنی اکون حیا ای کاش کی دا استدراک دی ای کاش کی زدوی کاش کی جزاغ زمانه کی زوان وی کاش کی جزاغ زمانه کی زوان دی از اغا وقت یخرجو کا قوم کا چه باسی یا وستلی پال رقم ستا یا وقت زوان و جوان دیوی آباستا مضبوط مدد کرے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك عليه السلام ورطا تعجبا وي او مخرجيهم هاي دا مخرجية خبر مقدم دي وهو مبتدا مؤخرا أي يعادون دي ومخرجيهم بصر مدين وعادات دشمنك يمام وباسي بس وقت مرازي قال نعم غير طريقي لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا راتلنك يا شخص كلهم بمثل بأغ أسرار بعلوم ومعارف چې تاسو په راته کړي مګر هغه سره دښمني کولی تاسو باندې اسرار او علوم او برکات چې دا هر سړی ویني چې دې خلک به زړه دښمني کوي حسد کوي آیا خدای تعالی دې پیدا کړو هذا الذي يذكر آلهتكم تحقیق لپاره باندې خنزیرانو داسې وي مختصر ویل کړو او هغه بیرون کوي ټول العظیم دا غدوه کولو ګټو ده طایفو یا بل یادوله د هغې نه هغه فلانې مشر فلانې د هغې نبي نه کوو دې نبي کوو نعوذ بالله دا دښمني خو کېږي څوک هم چې اسرار معارفو دقایقو د الله طرف نه دغه خیر چې انبیا علیهم السلام د ولي په شکل کې پیش کړل او انبیا د الهام او د کرامت په شکل کې پیش کړي دې سره معادات کېږي دښمنیانې کېږي هجرت ته مجبورېږي یو ځل حدیثو کې راځي چې کله یو سړی ډېر کتل چې ډېر خلک پرې راته ورچاول چې ښه سړی دی ښه سړی دی ډډه ووایه دا حق نه وي که دا حق ویلی غلطه غلی ساز ته ساز دا دومره خلک به ترې نه وواتو یا سلف تاریخ وګوره امام بخاري رحمت الله علیه د یو غلطي وشوه غلطي ته دا شوه چې د رضاعت مسله کېدل دوی ویل چې
که دوه اجنبیانو هلک وجنه د یو غوا شیبه مېرېده د دې رضاعت ثابتېږي سهو شو او بس خلک ورپسې راوچت شو د ویاړو فتوې ورکړي علاقې د ورکړو وطن یې کړو هجرت یې سهوه کېږي عالم دی دومره خدماتو ته یې نه ګوري یو سهوه ترې وشوه بس په هغې دغه مسله ورسره مخ شو راځه ورپس هاي 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 وإن يدركني يومك وكزر علامك مستعمل ورز يوم انتشار نبوتك يستعمل نبوت خور شي لکه لاندې کوماله ربغې ورځې چې هغه ورځ د انتشار د نبوت ستا دا نه ګوره چې زه لاندې کړم یدرکو فعل یومکې ورته فعل ویلی ښه ستا د نبوت د انتشار ورځ زه لاندې کړم انصرک نصرا معزرا ډېر قوي بلیغ او ژور او مضبوط بدن به دې وکړم ثم لم يرشد بیا وخت تېر نه کړو لم یلبث ورقته ان توفي دا چې وفات هم شو فقه غریب ففتر الوحي او درې کاله وحي بیا بند وه درې کاله وحي بیا شتاب شو قال ابن شهاب ابن شهاب کاکا وویل په خبره باندې پوه شوې وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن دا تحويل يا خالد أو تحويل قدر قسمه أو دا قسم ساري دا تحويل أو تحويل بارد تاسو تمام ترميزي كمينو جو انتقال من سند إلى سند آخر وأكثرت تحويل من أول سند يعني يو سلسلة مدار مشترک ته ورسي بیا بله سلسله شروع شي او کله داسې د اول نه سلسله یو وي خو اخر کې دوه شي دلته دا دویم قسم مراد دی د اول نه سلسله یو وي او اخر کې دوه شي په خبره باندې پوه شو او کله داسې یو سند ورسي یو مدار باندې ودرېږي بیا دغه مدار ته ورسېږي خو د نورو راویانو په بل طریق سره شروع شي په پښتو باندې پوهېږي ودا تحویل نه د تحویل قسم ثانی دی افعاله التحویل سوي تقویة الحديث والسند تقویة الحديث او السند یو حدیث چې څومره مطابق اسناد سره ضرورت نقل شو هغه مضبوط شي هلکه زه د فکر کوي ما نن د درس په اراده ده سر جمع کړو بس درې کتابونه مې سرسري وکتل او پرېوته وړکې مې وسوسه وه بس راپاسه ګاډۍ ته ګوره 15 منټه پس بیا ګوره په دې دوه نیمې ګنټو کې سره 15 منټه خوب مې وکړ رب د دې اوهو نه دې خوا شیطان وتښتېد بیا مې ضد ورسره وکړ بیا چې دا 2 ګنټې دې وخت پاتې کړه اوس خو ویل استاد قصد دی نو خدای مو توفیق راکړي ګرېبل زه د عذر پېښ کوم چې لشم ویلې زه هر الحمدلله مسوق ویلو دغه قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي دون فترة انقطاع وحي مع زمن انقطاع وحي زمن فترة ندویل چې فقال في حديثه بين انا امشي مبارک بن روان اس سمعت صوت اچانک از د مفاجات دی اچانک یو आवाज به ورود من السماء اسمان فرفعت بصري نظر مبارک وجود کو فوزل ملک الذي جاءني بهراء یا بهراء اچانک مخامخ شم دغه فرشتي مبارک سره چې ما تراغلی و په غاری غروا کې جالسون باناست والا کرسی په کرسو باندې ناست څنګه ده بالکل جایز ده بوزر بوجه ده بدون بوزر نه جایز ده الله لا اله الا هو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اخر کې راځي وسع کرسيه السماوات فبغزي دغه رسول سیدی بریلوی سے کتاب دی تبیان القرآن وتوی فبغزي په کرسي باندې ناسته باندې دنیا حدیث او دلایل ویلي بدون نظر لم جایز ده خبر باندې پوښ دا فرشته نه راځه کرسي باندې ناسته دا بعض ممکن د خپل دشمنان وي کړي د جماعت د کرسي چولي تاسو د جماعت کې نور کارونه کوي خنزیرانو کوم کرسي نه چولي څه چي تاسو په پټي ساوندنی ورونه باندې کړي ټول ته جوړ کړي ډېر وخت کې بدل وسخه جالس الله کرسي الناس ته کرسي باندې بنا سماء والارض اسمان د زمکه په باندې